د جنوبی وزیرستان مرکزی سیمه وانا کې د روانې وچکلۍ د خلکو ژوند متاثر کړی دی. په ګڼو سیمو کې د اسکلو د اوبو کموالی پیدا شوی او زیاتره د میوې لرونکي باغونه هم د وچېدو په حال کې دي. د ماهرینو په وینا د دې بنیادي وجه د ونې بوټي بېرحمه پرې کول، د اوبو زیات استعمال او د اوږدې مودې راهیسې د بارانونو نه راتلل دي. به در اساس کا وای د چابلر زدل پوره د ناندې د سیت تلای واجی د تشلې به زړونه په سارینا د پرادی کلینا روړي د تشلې به د چانشتا د امراض یوت ضرورت هي چې د به چې خالی به پیراشي د اخ شاید نور حکومت نامي یوت شاید لکه په دانه ما خو چې میش په یو بوخ باندې په تاتر کول نه خپل کول باندې میشو 18-20 لک روپۍ په یو بوخ باندې کړي. هغه بوخ دی او د تاتر کول میشو 10-12 لک روپۍ تا انکم روغای او شاجه چې وخت سدا د میش یو نیم 2 لک تا روغای. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د واړو باندونو سمازډیم جوړول اوس ډیر ضروری دي. که دا کار ژر تر ژره پیل نشي نو د وچکالي به نور هم شدید اختیار کړي. هغوی وایي چې د صوبایي حکومت او منتخب نمایندې بې پروایۍ له امله په دې مهمه ستونزه لا تر اوسه څه قسمه تسلي بخش کار نه دی پیل شوی. میشه غټه مسله دی بدو په ونه کې مسله دا ده چې میشه خاص کر د شمیر کې صوبایي حکومت نه او د ام ان ای د ام پی د دوه سره نه میشه بار دا ریکوست ورته کې دا بیل ورته کې چې توس کسې میشه نه د بورینګ ضرورت شته نه د بل څه شي میشه د یبه د ډیم چې میشه د مینا وټر شي میشه بل ولر چک شي. د اوبو کمښت د سیمه پر اقتصاد هم اثر کړی دی. ماهرین خبرداری ورکوي که چیرې د واټر ټیبل ستونزه حل نشي نو د سیمې خلک به په کډوالۍ باندې مجبوره شي. لور وزیرستان کې کاته وخت سے لکه ترکم چې کیم بوغینا وی میواجات وی سبزی وی آغا آلو بخارا آړو سیب او دا رس پرز دلته کمیږي نو یلتا ډیم نشتا یلتا چیک ډیم نشتا د میر واټر ټیبل دای دا کورتا راوندای او می چې کیم قدرتی جنگلات دی آغا کټای راونه دو د یغه متبادل تشای نشتا نو لہذا گورنمنت ته دا پچاردو چې کچیره اعلانینا کیږي ا صرف سرکوري کاغذ د پورا محدودی نو په لور وزیرستان کې د ډیم او د ډیمې چک ډیمینا دغه سخت کمای دی نو دغه واجنه زدای چې ان قریب داسې وخت پوت شو د 2030 پر نو وزیرستان او د خلک نه پوت شي دغه نو لوټ شي د به د واجنه کچیره میش ډیمینا او چک ډیمینا په داب نه توجه مهمه مسله مو د سماز ډیم محکمه ځلي انتظامیه اریګیشن او د صوبایي حکومت له چارواکو سره د خبرې کولو کوشش وکړ خو دا دوی هیڅ دریځ ترلاسه نشو. مقامي خلک وایي چې وانا هغه شنه او زرغونه سیمه ده چې له دې ځایه هر کال په لاکونه ټنه سبزي او میوه د هېواد نورو برخو ته لیږل کیږي خو د بده مرغه سږ کال پکې واضحه کموالی راغلی دی. نورعلی وزیر، سونو، پختونخوا، جنوبی وزیرستان، وانا.